باب یو بل نوی باب شروع شو حدیثو کی تجوز صلاة الضحى دا چاشت منز جائز دے من ارتفاع الشمس د نور در اوچتیدونا الى زوالها تر زوال پوری پرونم تاسو تپوس کړو کنه چاشت منز وخت څه دی نو سوی چې نور راپورته شي د نور د راپورته کېدونه تر زواله پورې والافضل او غوره خبره دا ده ان تصلى چې د چاشت منځو شي عند اشتداد الحر د تو زیاتېدو وخت کې چې کله د نور تو شدید شي او زیات شي و ارتفاع الضحى او د نور د تو روچت شي رڼا راځياته شي یوله سوا درې څلوېښتم نمبر حدیث مبارک دی عن زید بن ارقم رضی الله عنه صحابی رسول د پیغمبر علیہ السلام صحابی دی حضرت زید بن ارقم الله دې راضي شي انه رأى قوما يصلون من الضحى نبی علیہ السلام د صحابی خلق لید اغید چاشت منز کولو صلاة الضحى کولو چاشت منز کولو ساخت وقال نورتدی صحابی رسول فرمائل اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعات افضل خبردار تحقیق سرا دیتا دا خبر معلومه دا چې منځ د دې غړې نه علاوه په بل غړې کې زیات افضل دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی دا ساخت د منځ مبارکی ولا الاوابین حين ترمز الفصال د غفلتنا د الله دربار ته دراګرځېدو خلقو منځ د ګنانا توبې طرف ته رجوع کوونکو خلقو منځ دا هغه وخت کې دی چې کله د اوښې د بچي د اخپا په شګه باندې سوځېدل شروع کړي ترمز الفصال ترمزو بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر گرمه سختوالی توي او فصال جمع فصيل وهو الصغير من الابل دوخ بچی توي عربو کې ګرمي لږ زیات وي ور چې کله په شګو په کاڼو لګي یو غټو خان دی یو دوخي بچی دی دوخي د بچی د اخپا دا کچي هغه بیا په دې شګو باندې سوځي چې کله سوځل شروع کی د انوار دومره روچت شي چې په دې شګو دومره ولګي چې بیا په دوخي بچی خپل شي خوي او سوځي دغه وخت کې د چاشت منځ افضل و بهتر دی او نور پورا ټیمي جایز ټیمي د کم وخت نه تر کم وخت نور چې راوخیږي نور راپورته شي نو تر زواله پورې دغه وخت دی او د چاشت منځ ته د حدیث کې صلات الاوابین ویل
یو خو صلاة الاوابین ماښام نه پس مشهوره ده مونږ او تاسو کو او د چاشت مستم دی حدیث کې اوابین د اواب جمع ده چا جمع او اواب دا هغه کس ته ویل کېږي چې هغه په هر معامله کې په هر سات کې په هر غړی کې الله پاک ته رجوع کوونکی الله پاک طرف ته راګرځي چې لږه ورته پته لګي چې زما توجه خو د مسبب الاسباب نه کټ شو او په اسباب شوه نو بیا زر توبه وباسي او الله ته راګرځي چې لږ ورته پته ولګي چې زړه خو مې لږ د الله نه څه شو غافل شو د الله یاد پکې نشته فورا الله پاک ته راګرځي الله یادوي چې کله ورته د ځان معلومات شي چې دا خو زه د ګناه په لار روان شم وريات ساتي خپل ځان کله کله علماو ته پیش کوي د دین په هانو ته خپل ځان کله کله پیش کوي دا غي وجه دا د مونږه او د خپل مرګرو کې داسې خو تکړه دیندار کسان ګورو خواغي او کار رانیولې دا غي دا خیالي چې دا مونږ سکو ثواب او نیکی اعلان کې ته نورو د بدعت طرف ته رواني اته نبی دینی کې يهوده وانسو ک الله پوي کړی علماء نو لګ ځان پیش کوي او کنینو تاسو اجازه را کوي ير استاد چې بس زموږ امام اندر پس نیت تړلې ده او چې کلم یو کار ګوري چې دا د شریعت نظر تسخ کاری خلاف کاری بس لاس نمنی سه پډلا کې راته وای سړیا کني خیر ده بس مونږه اغازان لم درته ویلې نو شو یری ګو درنه مونږ واو چرته را پسې مونږ پرې نه دي ځکه ډیر زور د مقتدی سي چې یو خبره باندې پاله کدا کار داسې مکوا دا ګناه د دینه بدعت جوړیږي دا د اسلاف او د اکابرو د نهج نه خلاف ته لګي کار کوي دا ترتیب د ټیک نه لري نو بس په سبال دا غزيات زور سي منظر پس نه کو مونږ دا یو لار را کوي چیر جی کو سکار زمون په حق لتویني ګوره خب ولو اختیار دې درته کوي داس اوابین چې الله پاک طرف ته راګرځي رجوع کوي دا لکسات د غفلت تیر شو د دې سحر او د ماسپخین د منځونو د فرض منځونو په منځ کې دا وخت چې دا معطل اوسګار وخت دی تاسو نور منځونو په باره کې وګورئ چې یو ختمي کې بل وخت شروع کی هغه کې معطل اوسګار وخت ماسپخین مون شروع شو کنه ماسپخین وخت چې څنګه ماسپخین ختم شي په اول سکم 15 بجې باندې سکی ماسپخین ختميږي نو په اوماغه باندې مازیګر څه شو د دې منځ کې اوسګار وخت مازیګر چې څنګه انوار پریوته ختم شو نو څه شروع شو نو د مازیګر او د ماخام منځ کې اوسګار وخت نشته ماخام چې څنګه څه شو ختم شو نو کوم وخت شروع کیږي سحر کنه ماخام چې ختم شي سحر و په شروع کیږي کنه خدای خبر کم ځای ګرځو ماسختانه ماخام چې کله ختم شي نو ورپسې شروع کی ماسختان اوسګار وخت ورکی او ماسختان بیا ماسختان دی ماسختان بیا څه دی ولس منټه را پاسه سلور بجې باندې ماسختان ختمي او پاغه ټیم څه شروع کی سحر اوسګار وخت نشتا خو چې سحر شروع شي نو دا ولس منټه را پاسه سلور بجې شروع شو نور را خطو سره سحر څه شو او بل ورپسې د فرض مونږ وخت شروع نشو بل ورپسې د سشي وخت شروع شو د فرض مونږ نه د مونږ ټیم تاسو نه کوم د سشي وخت شروع شو اوسو ګرځا شابه تکړه حلال او ګټه نو دې کې بیا سړی سشي غافل شي په دې نور وختونو کې خو نو دغه وخت کې غافل شو نو غافل چې شو
الله پاک طرف ته راوګرځېدو 2 رکعاته نیت یې وکړ 4 رکعات 6 رکعات 8 رکعات 10 رکعات 12 رکعات کوي صلی الله علیه وسلم